بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. پروګرام مشرق سپیشل سره زه متولا نسیم د بډګرام نه او نن زموږ په پروګرام کې ملما د السادات سماجی تحریک صوبایي صدر نور الحق هاشمي صاحب دی چې کوم په بډګرام کې یو ځانګړی مقام لري. دوی چې کوم دی د السادات سماجی تحریک په نوم باندې یو تنظیم چې کوم دی هغه جوړ کړی دی، کوم چې په ډېر کم وخت کې هغې ته یو غټه پذیرایي میلاو شوې او د ملک نورو برخو کې د هغې کیبینټ چې کوم دی هغه هم جوړ شوي دي. نو ډېره مننه هاشمي صاحب چې تاسو موږ ټیم راکړه. هاشمي صاحب، اولنی سوال زموږ تاسو نه دا دی چې سادات سماجي تحریک د دې د جوړولو مقصد او دا څه ضرورت و تاسو دا تحریک چې کوم دی هغه مخې ته راوړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. زه د مشرق ټي وي شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړه. السادات سماجي تحریک بنیادي مقصد دا و چې دا السادات برادري چې کومه ده چې د کوم په دې کائنات کې الله تعالی هغو له یو ډېر لوی عزت ورکړی دی او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نسل چې کوم دی هغه سادات برادري ده. بنیادی خبره دا ده چې سادات برادرۍ ته ډېر مشکلات دي په هر فیلډ په هر مقام کې. سادات برادرۍ د مشکلاتو حل کولو دپاره او هغې سره سره زموږ یو مین ناره ده چې د نسبت بیداري ده، د نسب پاسداري او د نسبت بیداري. د بنیادی مقصد دا دی چې زموږ خوږ نبی زمون نانا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې چې کوم مقام دی هغه زمون خوږ نبی دی. زمون سادات برادري ته موږ دا ریکویسټ کوو او دا هغو کې آګاهي ورکوو چې موږ د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم کار و هغه موږ اپناو کړو. هغې سره سره زموږ نور مقاصد دا دي چې موږ مختلف فورمز چې کوم دی هغه جوړ کړي دي، لکه که موږ ګورو موږ علما کونسل جوړ کړی دی، موږ سادات سوشل تنظیم سوشل ارګنایزیشن موږ جوړ کړی دی. د هغې پلیټفارم سره موږ زموږ سادات برادرۍ ته چې پوره په پاکستان کې دي موږ یو پروګرام ورکوو او الحمدلله پوره په پاکستان کې زموږ تنظیم سازي شوې ده. د مرکزي چیرمین دی زموږ سید لال بادشاه صاحب، د هغه په سرپرستۍ کې سادات سماجي تحریک چې کوم دی زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې چې موږ کوم یونټس جوړ کړل او په څه انداز کې موږ تنظیم سازي وکړه او څنګه موږ ته ریسپانس روان دی هغه د ستاینې وړ دی. نو بنیادي مقصد چې کوم دی هغه زموږ دغه دی چې موږ زموږ برادرۍ ته چې کوم مشکلات دي هغه حل کړو او هغې سره سره موږ صرف برادرۍ دپاره دا تنظیم زموږ نه یې بلکې موږ نورو برادرو ته د محبت د امن د بایچارې پیغام ورکړو او نورې برادریانې چې کوم دی هغه مونږ ځان سره انشاءالله را یوځای کړو. دا نیکسټ زموږ پروګرام دی. اوس چې کوم زموږ پروګرام روان دی دا د هغې انیشل سټیج دی او دا باقاعده مونږ دې دپاره یو پلاننګ کړی دی، یو منصوببندي مونږ کړې ده او تاسو کمنګ به انشاءالله تاسو ډېر زر وګورئ چې دا به انشاءالله یو ډېر اوس هم الحمدلله ډېر منظم دی، خو دا به ډېر منظمه تحریک چې کوم دی هغه به وي. څنګه چې هاشمي صاحب الیکشن ته هم کم دی، وخت کم پاتې شوی دی، نو سادات سماجي تحریک چې کوم دی دا په الیکشن کې حصہ اخلي یا نه به 2018 الیکشن دی؟ زه خو خبره دا ده بنیادي چې دا خو زموږ یو سیستم موجود دی، زموږ شورا ده، زموږ ایگزیکټیو کونسل دی، زموږ مرکزي کونسل دی، زموږ صوبایي کونسل دی، زموږ ضلعي کونسل دی. بنیادي خبره دا ده چې الیکشن ته زما چې څومره اوسه پورې هغه دي موږ چونکې زموږ تحریک چې کوم دی هغه سماجي دی، سماجي تحریک دی. نو موږ الیکشن ته په 2018 کې د راتلو هیڅ قسم اراده نشته. البته زموږ یو څو مسایل دي چې هغه مسایلو حل کولو لپاره موږ سره چا کم لیول پورې تګودو مرسته کړې ده، نو کیدای شي چې موږ د هغو سپورټ وکړو، خو سپورټ دا غیر سیاسي دی. کیدای شي دا خبره چې کومه ما وکړه زما خپله ذاتي ومئ، خو لکه موږ وګورو سادات برادري چې کوم ده خلک په نوم ډېر زیات قدر ورکوي، خو موږ ته ډېرې مسلې دي لکه سادات برادرۍ ځوانانو ته په اف سی کې د برتۍ لارې بندې دي، چونکې اف سی کې ته کله برتي کېږي نو قومیت په بنیاد باندې به ته برتي کېږي او لکه مطلب د سواتي هغې نه علاوه الیوال شو یا اخونخیل مختلف د هغې کې د سادات پلاټون کې سادات برادرۍ په نوم باندې پلاټون نشته. هغې سره سره که موږ وګورو په دې علاقه باندې په دې پاکستان کې یا په دې هزاره ډیویژن باندې د سادات برادرۍ یو ډېر ښکلی مقام دی
لکه څنګه چې زموږ نیکه سید جلال بابا چې کوم دی د هغه یو کردار دی د هغه یو هغه دی او دا خلک یې مني په هغه باندې نو موږ دا ویو چې آیا دومره یو عظیمه هستي هغه دومره غټې قربانیانې ورکړې دي د هغه چې کوم دی هغه هسټري ده هغه خو ژوندی نه شوه په کار ده که موږ وګورو زموږ چې کوم دا هیروز دي یوازې سادات برادري نه بلکې د ټولو قومونو چې کوم هیروز دي نو هغو هسټري چې کوم دغه په کار دي زموږ مطلب سلیبس کې خو راشي که نه چې آیا موږ ته خپل د مشرانو د کارکردګو د کارنامو پته خو یې که نه دي نو زموږ سیاسي چې کوم دي هغه مقاصد تر اوسه پورې نشته او 2018 الیکشن کې ماته نه ښکاري چې موږ الیکشن وکړو د سماجي حوالې سره که موږ فلاحي کارونو په حوالې سره هغې څه پروسس روان دی څه تر اوسه پورې تاسو کړي دي په بډاګرام کې د فلاحي کارونو په حوالې بټګرام سره سره زموږ د تنظیم خو ډېر زیات کم ټایم شوی دی خو زه تاسو ته دا ووایم چې الحمدلله زموږ ډېر ښکلی منظم فلاحي نظام چې کوم دی هغه روان دی او اوسه پورې موږ تقریبا زما د اندازې مطابق 1 کروڑ روپو پورې زموږ چې کوم 2-3 کالو کې کوم موږ مطلب د پراجیکټس کړي دي هغه موږ کوو او هغې سره سره لکه موږ یو چې زموږ په دې هغې کې چې کومې میندې خویندې دي د هغو د جهیز سامان هغې دپاره زموږ سره څه فنډ نشته خو موږ یو نظام زموږ الحمدلله داسې دی چې کوم موږ خپل یونټس ته د هغې خبرې پیغام ورسوو نو هغه یونټس کې هغو دپاره داسې جذبې سره چنده جمع شي چې الحمدلله زموږ د هغه لور خور واده پې ښه بهترین طریقې سره انجام چې موږ هغو ته فنډینګ کړو خو دې سره سره زموږ سوشل ویلفیر 1861 ایکټ تحت چې کوم دی زموږ رجسټریشن آخري مرحلو کې دی موږ به بیا انشاءالله یو پریکټیکلي انداز سره پراجیکټس باندې کار کوو زموږ تنظیم په دوبۍ کې هم شته زموږ تنظیم په سعودي عرب کې هم شته زموږ تنظیم په جرمني کې هم شته په انګلینډ کې هم شته په امریکا کې هم شته هلته چې کوم سادات برادري دي یا د پاکستان د انډیا لکه زه تاسو ته چې په دوبۍ کې انډین سادات برادري د انډیا سادات برادري هم زموږ په تنظیم کې شامل دي او فاینانشلی سپورټ کوي هغه موږ سره په شورا کې ممبران دي او دا چونکې د سوشل میډیا دور دی نو په واتس اپ په لارې باندې زموږ پوره دنیا سره رابطه ده او زموږ میټینګ چې کوم دی زموږ میټینګ چې کوم دی هغه موږ په واتس اپ باندې موږ یو میټینګ کوو نو زه تاسو ته وایم چې هغې کې چې د خلکو چې کومه جذبه ده موږ ویو چې زموږ د تنظیم سره د کومو ذهنو نه سادات برادري د دنیا هر ګوټ نه چې کوم دی هغه موږ سره په یو پلیټفارم باندې راغلي هاشمي صاحب بالکل یقینا تاسو د نورو دغه ایشوز باندې دا خبرې موږ وکړې اوس دې کې زه دا یو خبره تاسو ته کوم چې کوم په بډاګرام کې د سادات چې کوم دا تنظیم تاسو جوړ کړی دی کې د بډاګرام بالخصوص د بډاګرام چې کوم سادات دي د دوی په اهم رول دی بالخصوص تاسو ټول الباچا صاحب عبدالجبار صاحب یا نور څومره ملګري دي دوی دا کوشش کوي د دې په اړه دا راته ووایي چې بډاګرام نه هټ کر ملکی سطح باندې کوم ځایونه دي ستاسو کابینټ جوړ دي او کوم ځایونه دي ستاسو روابط روان بالکل جی زموږ دې وخت کې که تاسو ته ووایم زموږ د سند کابینه چې کوم ده هغه بالکل جوړه ده د سند 2 ضلعو کې چونکې دا مطلب دی د مرکزي هغې سوال دی خو ماته معلومات شته د سند 2 ضلعو کې زموږ تنظیم چې کوم دی هغه ډېر زیات چې کوم دی هغه دی او تاسو ته پته ده چې په سند کې سادات برادري چې کوم ده هغه موجوده حکومت کې یو اهم کیسه لري نو هغو سره هم الحمدلله زموږ ډېر ښکلې رابطې جاري دي او هغو موږ ته ویلکم کوي په پښتونخوا حوالې سره زموږ په 11 ضلعو کې الحمدلله تنظیم سازي مکمل شوې ده چې په هغې کې زموږ بونیر دی مانسیره ده په هغې کې شانګله ده په هغې کې سوات دی په هغې کې ابټاباد دی هریپور دی صوابی ده یعنې 11 ضلعو کې زموږ تنظیم سازي مکمل شوې ده خو کوم انداز سره چې کار روان دی زه تاسو ته وایم چې انشاءالله په 2 میاشتو کې به موږ دا ټارګېټ بالکل اچیو کړو او زموږ پوره ملک کې به هرې ضلع کې زموږ تنظیم سازي چې کوم دی انشاءالله وکړو د فلاحي کارونو په حوالې سره چې را روان چې کوم مطلب را روان چې کوم وخت یې خو تاسو هېڅ هغه زور وایي را روان وخت کې ستاسو څه پراجیکټ دي یا څه ویژن دی څه سوچ لرئ چې را روان وخت کې به تاسو څه ریلیف ورکوئ خپل قام ته یا نورو ولس ته زموږ د فلاحي کارونو حوالې سره زموږ چې کوم ریلیف دی دا به موږ سادات برادرۍ سره سره نورو قومونو نورو خلکو ته هم دا ریلیف ورکوو چونکې موږ ته دې وخت کې یو ډېر زبردست ریسپانس روان دی زموږ چې کوم هغه دي فارن کنټریز انګلینډ امریکا کې چې کوم تنظیم سازي ده زموږ هغه هم مطلب دې کوشش کوي رابطه کوي چې موږ تاسو دپاره فنډ راکړو
خو موږ ته د رجسټریشن پروسس چې کوم دی هغه موږ ته دې وخت کې ایشو ده انشاءالله دا به ډېر ژر چې کوم دی رجسټریشن پروسس چې کله موږ کمل شو موږ به د مطلب د اجتماعي ودونه امبولینس چې کوم دی زموږ کار روان دی تاسو به وګورئ موږ به چې په هر ډسټرکټ کې سادات سماجي تحریک چې کوم دی د هغې امبولینس سروس چې کوم دی هغه شروع شي دا زموږ یو مطلب دی ویژن دی او دا زموږ یو سوچ دی او انشاءالله خدای پاک به دې له وده ورکړي او بټګرام کې خو زر تر زره زموږ اراده ده او د لپاره کار شروع دی خو صرف او صرف رجسټریشن عمل چې کوم دی هغه په دې کې چې کوم دی موږ ته مشکلات دي چې کله زموږ رجسټریشن وشو نو دا به وشي هغې سره سره بیا به موږ چې کوم دی نو مختلف ډونرز ته مطلب د پروجیکټس دپاره چې کوم دی پروپوزل ورکوو او هغې سره سره چې کوم خپل زموږ سادات برادرۍ دی هغوی فنډ کوي هغه فنډ به هم په بټګرام سمیت چې کوم زموږ پسماندۍ علاقې دی هغې کې به انشاءالله لګوو د کارنرز میټینګ په حوالې سره به یو سوال تاسو نه کوم چې مختلف ستاسو کارنرز میټینګ هم روان دي مخکې راځي یو ورکشاپ هم موضوع په دې کې تاسو سره چې کوم په بټګرام کې تاسو پروګرام کوئ دې کې د کوم کوم ځایونو نه ستاسو ممبران چې کوم دی هغه شرکت کوي الحمدلله د بټګرام کې 40% سادات برادري ده 40% 40% سادات برادري ده او دا زه بالکل چلنج سره ویم چې تا موږ یې پرسنټیج راوښکلی دی دې دپاره د موږ چې کوم دی تحقیقاتي کونسل موږ مقرر کړی دی هغه ته موږ تحقیقات حواله کړو چې آیا ته هغه وکړه زموږ د سادات د بټګرام سادات برادري چې کوم دا هغه ټوله دې سره متفق ده الحمدلله او تاسو زموږ پروګرامونه وګورئ چې موږ سره نن هم ما سره څومره کسانو رابطې کړي دي تاسو زموږ ځای ته راشئ چې کوم دی پروګرام وکړئ نو د بټګرام سادات برادرۍ بلکې د ملک سادات برادرۍ ته چې کله زموږ دا پیغام ځي نو موږ ته اوسه پورې هر ځای نه ویلکم خوشامدید راغلی بلکې خلک کوئی مالی جاني هر قسم تعاون ته چې کوم دی زموږ برادرۍ مشران چې کوم دی هغه تیار دي او زموږ په پوسټ باندې زموږ مشران ولاړ دي موږ له باقاعده حوصله راکوي او هر قسم سپورټ چې کوم دی هغه زموږ کوي سره سره په بټګرام کې یو بل سوال په سوشل میډیا باندې اکثر تاسو باندې کېږي چې کوم تاسو دا تنظیم روان کړی د دې نه مخکې په بټګرام کې یو وینه وه د هغې نه مخکې دیشانو په نوم باندې څه اوازونه اوچت شي د دې باندې اکثر دا تنقید راځي چې دا سادات سماجي تحریک چې تاسو نوم یې کړی دا تفرق یو دغه جوړېږي نو دې حوالې سره ستاسو قوم پرستي جوړېږي قوم پرستي راځي ستاسو مقصد بنیادي خبره دا ده چې موږ قوم پرستي نه کوو موږ قوم پروري کوو قوم پروري او قوم پرستۍ کې ډېر زیات فرق دی موږ خو تاسو ته وویل که نه چې السادات سماجي تحریک مقصد دا دی چې سادات برادري ته چې کوم مسایل دي یا زموږ چې کوم کار دی یا موږ له چې دې معاشره کې کوم کردار ادا کول دي سادات برادرۍ له چې موږ هغه خپل کار وکړو دا ټول قومونه زه هر ځای کې ویم چې زموږ د تنظیم مقصد خبره بیا ده قوم پرستي نه قوم پروري ده موږ قوم پروري کوو او ټول قومونو قدر عزت احترام چې کوم دی هغه په موږ باندې دی او دا ټول قومونه خپل خپل په ځای ډېر عزتمند دي ډېر قدرمند دي او انشاءالله العزیز دا څه قومونه چې کوم دي دوی موږ نه په څه خبرې کې هیلپ غواړي مدد غواړي نو انشاءالله موږ به د دې قومونو شا نه بشانوي پالیټکس بالکل موږ نه کوو سیاست کې زموږ چې کوم دی اوسه پورې څه دغه نشته اور انشاءالله زموږ د تنظیم امن حق کی بالادستی دا زمون نعره ده نسب کی بیداری نسبت کی پاسداری نو زمون منشور چې کوم دی هغه انشاءالله د هغې چې کوم مین نارې دي هغې نه هر څه واضحه دي موږ وایو چې زموږ د برادرۍ چې کوم سټوډنټس دي کم تعلیم کم یو زموږ د برادرۍ چې کوم داسې ماشوم دی چې هغه سره پیسې نشته او دغه تعلیم سټاپ شي هغه سره د سکول فیس نشته هغې دپاره موږ الحمدلله واته ماشومان اوسه پورې سپانسر کړل او نور هم دغه د ماشومانو آبیاري موږ کوو چې موږ هغو سره هر قسم مدد وکړو او د هغې نه علاوه موږ په دې معاشره کې یو داسې پیغام ورکړو چې دا خلک چې کوم دي د عامو قومونو خلک چې کوم دي هغه هم زموږ خوا ته راشي او الحمدلله روان دي لکه موږ چې مخکې کوم سوشل میډیا ورکشاپ کړی هغه سوشل میډیا ورکشاپ کې خو تاسو هم راغلي وای نورو قومونو مطلب د مشران هم راغلي دغه سوشل میډیا ورکشاپ مقصد چې کوم دی هغه زموږ تاسو مخکې هغه یو مثبت دغې دپاره و چې کوم سوشل میډیا باندې دې وخت کې کوم یو زم چې دا کوم یو وار شروع دی او کوم یو ګنده جنگ شروع دی موږ وایو چې د دې خلکو ته د سوشل میډیا د افادیت پته ولګي او د دې نقصاناتو پته ولګي
اشمي صاحب څنګه تاسو د اف سی پلاټفورم خبره وکړه چې د سادات برادرۍ د پلاټفورم نشته نو د دې لپاره تاسو څه هلې ځلې کړي څه پروګرس تاسو د دې لپاره کړی چې دا په دې کې شامل شي بالکل د دې لپاره ما منډه ترډه کړې ده کمانډنټ اف سی لیاقت علي صاحب سره زما هم چې کوم ځای ملاقات شوی دی وزیر قانون سره زما هم ملاقات شوی دی اسلام آباد کې وزیر داخله سره زما هم ملاقات شوی دی اف سی پلاټون چې کله ما پسې پرده کړي چې زمونږ د پاکستان چې کوم آئین دی یا کوم قانون دی نو هغه خلک وي د انګریز قانون کاپي پیسټ قانون پکې ډېر زیات کاپي پیسټ نو کاپي پیسټ کې دا یو خبره موجود و بلکې ما وکړه د هغې پروټیسټېډ ما سره هم شته چې سادات برادرۍ چې کوم خلک دی دا خبره نه مني او دا چې کوم دي دغه دي لحاظه د دوی چې اډر نه مني لحاظه دا په اف سی کې او په فورس کې مه شاملوئ نو ما ورته وویل چې دا قانون چا لیکل دی نو هغو ته هم څه پته نشته دی دا قانون دی خو هغوی دا زموږ په دې کتاب کې لیکل راغلی نو مطلب د کاپي پیسټ قانون دی د هغې دپاره زموږ منډې ترډې انشاءالله شروع دي او دغه خبره تاسو چې کوم سیاسي حوالې سره وکړه چې زموږ چې کوم انجینر ایوې مقام سره زما رابطه شوې ده د رشاد انتیې چې کوم وساطت سره نو زمونږ خپلو مشرانو نه چې کوم زمونږ د صوبایي مشران دي که هغه زمونږ مطلب د ګورنر صاحب دی انجینر ظفر اقبال جګړه صاحب په دې کردار ادا کولی شي هغې سره سره چې کوم د مسلمین نوم دې وخت قیادت ته چونکې د حکومت ته یو ټایم لاستې نو پکار دا چې د اف سی دپاره 10-15 پلاټون سادات برادرۍ دپاره منظور کړي ځکه که دا نه منظوري نو دا به سادات برادرۍ سره ډېر زیات زیاتوي ما خپل اواز هر فورم باندې اوچت کړی دی ریټن سټیټمنټ کې مې اپلیکیشنز مې ورکړي دي فارورډ کړي مې دي او پرسنل مې ملاقاتونه هم کړي هاشمي صاحب چې کوم ستاسو په بډاګرام کې دا تحریک دی د دې تاسو تر دې دمه پورې څو ممبرشپ یې شوي دي تاسو د دې څه ډیټا جمع کړې چې څو کسان ستاسو سره په دې تحریک کې دي وختي ممبران ما خو تاسو ته وویل چې زمونږ دړه ممبرشپ روان دی زمونږ په بټاګرام کې مونږ تاسو ته وایو چې 20-22 یونټس مونږ جوړ کړي یونټس کې د خپل پریزیډنټ دی د هغې خپل جنرال سیکرټري دی د هغې خپل خزانچي دی د هغې خپله کابینه ده او باقاعده مونږ هغوی ته یو پلان ورکړی دی ورک پلان مطابق به هر یو یونټس والا میټینګ کوي او هغې میټینګ رپورټ زموږ دفتر چې کوم بټاګرام کې مونږ کولاو کړی دی که تاسو ګورئ السادات پلازه کې زموږ دفتر دی په هغې کې باقاعده اني ټایم تاسو لاړ شئ نو هر قسم سپورټ لپاره زموږ هغه موجود دی زموږ زه یم چې په زرګاو کې رجسټریشن ممبرشپ زموږ شوی دی خو ډیټا دې وخت کې کنفرم مونږ سره نشته چې هغې لپاره مونږ ټایم ورکړی دی او هغې لپاره 10 اپریل زموږ اخري تاریخ دی چې ممبرشپ ته ولګي لکه څنګه تاسو وایئ چې 40% په دې ځای کې سادات برادري ده نو تاسو څه وینئ چې تر اوسه پورې 100% تاسو مطلب په دې کې اچیومنټ کړي دي خپل هغه کسانو مطلب 100% تاسو ته راوښتي دي 100% بار راوښتي مثال کې طور باندې تاسو ته یو خبره وکړم چې زموږ خو سیاسي مقاصد شته نه نو هغې نه علاوه د سادات سماعي تحریک کې د شاملېدلو او د نه شاملېدلو سوال نشته هر سړي کوم سړي ته زموږ پیغام چې کوم دی هغه رسي نو هغه سړی موږ سره شامل دي 30% خلک بالکل موږ ته دې وخت کې شامل دي 40% کې لکه 30% او دا 10% خلک داسې دي چې هغې خلکو ته زموږ پیغام لا نه دی رسېدلی چې زموږ کار چې موږ باندې ځات برډن دی پوره په صوبه کې تاسو وکتل اوږه کې موږ پروګرام وکړو مانسره کې موږ وکړو شانګله کې موږ وکړو تورغر کې موږ وکړو دربند کې موږ وکړو نو هغه رابطې دومره دي چونکې د بټاګرام نه د تنظیم آغاز بټاګرام نه شوی دی نو دا بټاګرام خلک چې کوم دي د بټاګرام مشران چې کوم دي هغه نور ځایونو ته ځي او خپله ضلع کې اوس په دې باندې زموږ شورا زموږ ایګزیکټیو کونسل دا فیصله کړې ده چې موږ په بټاګرام کې کار چې کوم دی هغه منظم کوو او تاسو وکتل الحمدلله چې دا څومره دې وخت کې چې څومره تحریکونه شروع شوي دي په هغې کې منظم تحریک الحمدلله زمونږ دی او تاسو نه بلکې په دې باندې سپیشل برانچ په دې باندې کې تاسو غونډې جرنالستو په دې باندې خپل کمنټس کړي دي په دې باندې خپل کالمز لیکلي دي هاشمي صاحب چې کوم تاسو د بار یونټ یادوئ دې سره تاسو روابط صرف واتساپ پورې محدود دي یا تاسو دغه تدوري هم کوئ کنونشنز کېږي او ډسټرکټ بډاګرام نه علاوه خبره وکړو بټاګرام نه او بنیادي خبره دا ده چې په دې کې زمونږ یو منظم نظام تاسو خو ما وویل چې زمونږ علما کونسل دی زمونږ وکلا کونسل دی زمونږ یوت کونسل دی کوم کونسل تاسو یادوئ چې صرف سادات برادرۍ سره خلک تعلق لري یا عام بالکل په دې کې خو چې بنیادي خبره دا ده فلحال په دې کې سادات برادرۍ سره خلک تعلق ساتي ځکه خو سادات سماعي تحریک دی خو انشاءالله هغه زمونږ نیکسټ پروګرام دی چې هغه مونږ چې کوم دی هغه به ثابتوو
زمونږ د روابط او هغو سره باقاعده زمونږ تشکیلونه دي تشکیل سیستم دی ون لکه سبا زمونږ د یو مشر تشکیل چې کوم دی هغه مانسرې ته دی هغه به سبا ځي زما تشکیل نیکسټ اتوار پر ورځ پېښور ته دی زه به پېښور ته ځم او باقاعده د زباني خبرې دي هلته کې چې کومې خبرې چا سره ملاقات وشلل چا سره یې 2 منټو څه دا به ریټن سټیټمنټ کې راځي او دا به بیا مرکزي دفتر کې جمع کړي واتساپ باندې د میټینګز یا په سوشل میډیا باندې میټینګز د هغې او موږ سره یو ډېر ښه سیسټم دا دی چې چونکې یو سړی زموږ چې کوم شورا ده نو هغې کې خو د مختلف پاکستان سمیت د دنیا مختلفو ځایونو نه خلک چې کوم دي هغه شامل دي چونکې هغه په یو پلیټفارم باندې په یو ټیبل ته نشي رایوځای کېدی نو موږ میټینګز چې کوم دی هغې باندې کوو خو هغې کې هم زموږ یو دومره ښکلی نظام دی چې موږ باقاعده ټایم ورکوو مخکې زموږ چې کوم هغه سیکرټري دی هغه رابطه وکړي په فارن کنټریز کې پاس راکړي چې پس دا د ایگزیکټیو کونسل یا د صوبایي کونسل میټینګ دی د صوبایي کونسل د ممبرانو موږ سره یو لیست دی د ایگزیکټیو کونسل د مرکزي کونسل د عہدیدارانو لیست دی هغه ټول سره رابطه وکړي چې په 11 بجې به موږ پس ته 11 بجې پاکستاني وخت دا د دوبۍ وخت دا د انګلینډ وخت دا د جرمني وخت دا د دې مطابق به موږ چې کوم دی میټینګ کوو نو هغې نه پس چې کوم دی زموږ هغه میټینګ په واتساپ باندې کېږي او کوم عہدیداران چې زموږ په پاکستان کې موجود دي صوبې لیول باندې میټینګ دی نو موږ پېښور کې چې کوم دی د هغې میټینګ کوو ډیویژنل لیول باندې میټینګ دی زموږ ابټاباد کې میټینګ کېږي بل ډیویژن مطلب ملکن ډیویژن کې مخکې چې زموږ میټینګ شوی دی په سوات کې موږ میټینګ کړی دی جواد شاه به یې ولتلی ډیره مننه دا د سادات سماجي تحریک صوبایي صدر نورالحق هاشمي صاحب قدرمنو کتونکو پروګرام ټایم چې کوم دی هغه زموږ د پوره کېدو والا دی انشاءالله ان قریب به د یو بل مهمان سره چې کوم دی ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر دې وخته پورې تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان